والله جعل لكم الله جل شانه كل تاسو دپاره من بيوتكم لكم تاسو نا سكنن دوسيدوزي وجعل لكم اور كل تاسو دپاره من جلود انعام سرمن ساربونا بيوتا كورنا خيمي تستخفونها تاسو سبقوا ميها يوم ظعنكم اور سفر خپل ويوم اقامتكم اور دركدلو تاسو ومن اصوافها او ورود هذينا وعبارها او پشمون هذينا واشعارها او رفتود هذينا اثاثا سامان دكو ومتاع الى حين او فائده يمدي پوری والله جعل لكم والله جل شانه كل تاسو دپاره مما اغسلنا خلق ظلالا كما پیدا کړ سوري وجعل لكم وجعل كل تاسو دپاره الجبال دغرنا اقنان غارنا وجعل لكم وجعل كل تاسو دپاره سرابيل جامي تقيكم الحر جعلوا ساكي تاسو دګرمينا وسرابيل او جامي تسخري تقيكم بأسكم جعلوا ساكي تاسو دجنة كذلك تمشات يتم أقرب بنعمة الله والنعمة عليكم فتاسو غالي لعلكم تسلمون دپاره چې تاسو حکم ومنئ فإن تولوا بیا کچری بمخواري فإنما عليك البلاغ بشکتا باندې رسول دي مبين اخبار يعرفون بجانب نعمة الله نعمة الله ثم ينكرونها بإنكار كتابنا وأكثرهم الكافرون أكثر قدرنا شكرا لك مخدي آيات مباركون الله سبحانه وتعالى نعمتنا تذكرة دې تفسیر سره الله جل شانه فرمایي چې ما تاسو باندې کوم نعمتونه کړې دي هغه کې یو نعمت ده چې تاسو یې خپل د مور د میاندو د ګیډونه راوستي په داسې حالت کې چې د هیڅ چیز نه خبر نه وي تاسو ته قوت سماعت قوت بصارت د کتلو صلاحیت د اورېدلو صلاحیت او دغه شانتي د زړه چې کوم نظام دی هغه تاسو ته درکو دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ او اوس په دې آیت مبارکو کې مزید دغه نعمتونو تذکره فرمایي چې الله تبارک وتعالى هغه ذات دی چې کوم ذات تاسو له کورونه درکړل د سکون لپاره او دا شانتي ساري درکو چې د هغې په سرمنو کې د هغې په ویښتو کې د هغې په یو څیز کې ستاسو لپاره ډېر منافع دي چې د هغې نه تاسو قسمه قسم د خپل ضرورت څیزونه جوړوئ او دا شانتي الله تبارک وتعالى غرونه اوني او چت چت ځایونه غارونه دا ستاسو د سهولت لپاره دا بعض ځایونو تاسو بعض ځایونه د سوري لپاره استعمالوئ بعض ځایونه د مختلفو منافعو لپاره چې تاسو استعمالوئ نو الله تبارک وتعالى دا ټول نعمتونه تاسو ته کړی دي بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده بیا هم دوی ستا تا مخ اړوي نو ته خو دوی ته ښکاره تبلیغ کوونکي دوی ته رسوونکي او دوی ښه پېژني نعمت الله د هغې باوجود د هغې نه چې دوی انکار کوي اکثر به دوی ناشکره دي والله جعل لكم او الله جل شانه جوړ کړي تاسو لپاره من بيوتكم د کورونو ستاسو نه سکنا اوسېدو ځای وجعل لكم او جوړ کړي تاسو لپاره من جلود الانعام د څرمنو د څاروونه بیوتا کورونه یعنې خیمې کورونه چونکې دوه قسمه یو هغه چې کوم د کاڼو نه د خټو نه او د مضبوطو څیزونو نه جوړ کړل شوي چې مستقل کور وي او یو د نزول قرآن په وخت کې چې کوم د عربو کورونو هغوی چې د اکثریت د دغه د چمړې د استعمال نه د کجورو د خاښونو د استعمال په ذریعې باندې چې د هغو کورونه آبادول او په هغې کې به ژوند کوو نو د هغې طرف ته اشاره والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الله تبارک وتعالى تاسو جوړ کړو تاسو لپاره کورونه انسان چې کله پیدا کېږي نو په یو کور کې پیدا شي په کور کې غټ په خپل ځای باندې خو چونکې دا نعمت د الله تبارک وتعالى طرف نه داسې نعمت دی چې انسان د دې احساس نه کېږي د دې قدر هغه خلکو سره چې کوم خلک بې کوره او کوم خلک د ستوګنې دپاره د سر د سوري محتاج او داسې بهر ولو اسمان لاندې چې دی هغوی ژوند کوي او د خپل کور لپاره د سر پټولو ځای لپاره چې ارمان کوي هغه خلکو ته د دې نعمت قدر وي چې د الله تبارک وتعالى طرف نه دا کور څومره لوی نعمت دی او دویم چې دې کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې ما تاسو ته جوړ کړی د کور سکنا ستاسو د اوسېدو لپاره ستاسو د سکون لپاره نو معلومه شوه چې الله رب العالمین همیشه هغه څیز تذکره کوي چې کوم مطلوب او مقصود څیز دی مطلبي او مقصدي څیز دی یعنې د کور عبارت دی د سکون نه انسان چې بهر دنیا کې محنت مشقت مزدوري وکړي او ستړی شي د دنیا د دندو نه تنګ شي کور ته راشي نو الله تبارک وتعالى د کور چې دی د انسان لپاره د سکون ذریعه ګرځولی دی خو چونکې کله مسلمانان چې د الله د دین نه لرې شي د الله تبارک وتعالى د احکاماتو نه لرې شي دین فطرت نه دین اسلام نه لرې شي نو بیا دغه کورونه خو د عبادت په اعتبار سره د زیبایش د آسایش او د نمایش په اعتبار سره کورونه ډېر ښکلي ظاهرا بهر نه خو چمک دمک او ډېر ښه اعتبار سره ښایست پکې موجود وي خو اصل مقصد چې کوم د کور الله تبارک وتعالى ذکر کړی دی چې کور د سکون دپاره دی هغه سکون نه محروم وي موږ تاسو کور چې څومره ظاهري چمک دمک نه کور چې دی هغه مالمان وي او غټ نه غټ وي او قیمتي نه قیمتي وي هغه عمره په کور کې دننه بېچیني وي اضطراب وي مشکلات وي پریشانۍ وي ولې چې الله تبارک وتعالى کوم مقصد لپاره د کور د نعمتونو راکړي د الله عبادت دی د الله رضامندي
إذا الله شكر هذا قول لي أو نعمت قدرداني لا قدرداني ونشي الله رب العالمين أصول قانون ذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب تزول اطمئنان سكون تسلي عافية سلامتي ده حرص الله عبادة سنة النشوي الله ذكر سنة النشوي الله ذكر شان أحكامات سنة النشوي إذا بكم قوم كده الله رب العالمين نفرمانك على الإعلان معصيته ونهيك ونهونك أمور لا نفرمانك بكي بكم قوم كي پردني بحيائك بشرمي أو بكم قوم كده يوم الحقوق لحاس نسات لكي مشرد نولكي كشف نولكي نو دا كده سكون كده تبعه الواجب اصل مقصد كل شيء هذا السكون دي وجعل لكم او جعل تاسو من جلود الانعام سرمن سرونا جلودا كورونا خمين تستخفونها تاسو سبقوا بها يوم ظعنكم ورد سفر قبل سفر بحالتي خمين راهم دي ميزان سرا سبق زوي تشمرون شكوني ويوم اقامتكم ورد دي كده استاذ دي اقامه بحالتي كده اخر زين كي هم استاذ بكاري كده سفر تزين رابطه كده سفر استعمال ومن اصوافها او ورودها هنا تسمون سامي كده من ورونه واوغارها او مشمول هاتينا مختلف قسم سجن الجريئه واشعارها او الخطوط هاتينا اثاثا سمان دبور ومتاعا وفائده الى حين ومديكه والله جعل لكم والله جل شانه وبركاته مما خلق اما سجن جعل بيدا من زلال سوري وجعل لكم مجرور من تاسو من الجبال كهن اكنان غارنا وجعل لكم او مجرور تاسو سرابيلا جميل تقيكم الحر شغوسات تاسو الجرمينا وسرابيلا او جميع صغري تقيكم بأسكم شغوسات تاسو الجنة يو لباس اخذ شيء يخلي جرمينا الانسان ده وجود حفاظت يو لباس اخذ شيء الجنة بحالت کی دغش وتثير وغيرها ده وجود حفاظت کی ده دون الله تبارك وتعالى نعمته كذلك تمشى يتم نعمته وربنا نعمت عليكم وتاسو باندي لعلكم تسلمون اذا قالت تاسو حكم من إذا فإن تولوا فاستجرد بمخوارك فإنما عليك البلاغ فاستشهد فتاوى رسول مبين أخكارا يعرفون ببيده نعمة الله نعمة الله ثم ينكرونها بإنكار كبدارنا وأكثرهم الكافرون أكثر كل من شكر لله الله رب العالمين نعمة الله تخوي وأكثرية أخذ بنا شكر